الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. دی سورت نم دے سورت الماعون. ماعون لفظ پدے سورت کے پر اخر سر کی راغلے دے ویمنعون الماعون پدے وجبانے دی سورت نم ہم دغی خودے شوے. دا سورت بنیادی طور نازل شوے دے پدسی خلق متعلق کم خلق چې هغې د آخرت انکار کو نو د آخرت انکار کوونکو خلقو کې څه خویونه او عادتونه بیا کم خلق چې د آخرت انکار کوي لکه په هغه زمانې کې د مکې مشرکانو او اوس په دې زمانې کې هم چې د هرې زمانې خپل خلق دغې د دهریان ورته وایي ایتیسټ ورته وایي مختلف ملحدین ورته وایي مشرکین ورته وایي په هرې زمانې کې خپل د مکې مشرک نو د هغې فکر دا دی چې یاره انسان کله مړ شي بس دی ختم شي بیا نور بیرته ژوندون نشته او د اسلام عقیده دا ده د الله حکم دا دی چې عقل بهترین څیز دی خو د عقل ته چې کله پیزوان د وحي نه هغه چیلی شوی نو د عقل بیا بې لګامي نو پیزوان ورته اچیل غواړي نو الله تعالی ورته د قرآن په شکل کې د تورات او د زبور او د انجیل په شکل کې پیزوان یې ورله رالیږلی چې عقل به کار کوي خو عقل له به د وحي پیزوان به ورته واچوي چېرته عقل د خپل حد نه اخوا وانه بل طرف ته چېرته لاړ نه شي نو د هغې عقل دا وایي چې یاره د مر سړی یو ځل مړ شي بیا څنګه را ژوندی کېږي اذا کنا عظاما وترابا انا لمبعوثون ولې چې سړی یو ځل مړ شي بېرته به سړی راپاسي نو جواب د هغې دا و چې نه بېرته را ژوندون نشته او د اسلام جواب څه دی چې نه والبعث بعد الموت حق دی بعث بعد الموت څه دی حق دی خامخا به سړی بېرته را ژوندی کېږي نو چې کوم خلک د قیامت د عقیدې انکار کوونکي دي نو په هغې کې څه خویونه جوړ شي هغې خویونو کې یو خوی دا دی چې هغې بیا هر کمزوری ګوري او په هغه باندې زور کوي او د هغه مال د هغه عزت د هغه څه مفادات چې هغه ځان ته راکوي مثلا یتیم دی د هغه د تپوس ځای نشته نو هغه ځان مسکین دی د هغه سره څه نشته نو هغه ښه ده به چې یو سړی غریب دی عام طور نو د غریب حق چې دی نو هغه دی د سود په شکل کې د رشوت په شکل کې د غصب په شکل کې د قبضې په شکل کې په دې صورتونو باندې هغه بیا وهي او په خپله چې ورسره څه څیز وي که نه معمولي نه معمولي څیز ورسره وي چاله یې نه ورکوي وي دا ته ما په کار راځي بل پکې چا راوځي ځان له دې ښکته چې ځان له دې وکړي او چې کله خدای د نور خلک چېرته عبادت کوي نو دی د خلکو سره عبادت په دې وجه باندې کوي وایي نه بیا راته خلک کافر ونه وایي اسې نه بیا راته خلک بېلمازه ونه وایي نو په دې وجه باندې دی بیا د خلکو سره په عبادت ودرېږي خو چې کله ځان لي خلک نه نو بیا د الله نه یېرېږي نه عبادت کوي نه ذکر کوي نو دغې ته څه وایي ساهون ورته وایي غافل ورته وایي او مراؤون ورته وایي ریاکار خلک ورته وایي چې د نورو خلکو ته ښودنې دپاره یې کوي د الله رضا پکې مقصد نه نو دا چونکې په مکې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ډېر شی یو نو بلا او په خاخو اوتل نو الله تعالی پکې د یو خاص سړي طرف ته اشاره کوي په هغه وخت کې چې کوم وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه معامله راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بحث کړی دی نو د بحث نه وروسته الله تعالی پیغمبر ته چې کله دا آیت نازله و نو د الفاظ یې ورته داسې رالیږلي اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوي نه بسمې شروع کوم په نوم الله د الله الرحمانی چې ډېر زیات مهربان دی الرحیم او همیشه مهربان دی ارأیت آیت لیدلی دی الذي هغه سړی ارأیت آیت لیدلی دی الذي هغه سړی لیدلی دی یعنې تا ولیدو هغه سړی تا سره چې باس کو ارأیت آیت تا ولیدو الذي هغه سړی یکذبو چې هغه دروغجن ګڼي په ځای دی چې پیغمبر رښتینی وګڼي د پیغمبر پیغام چې آخرت راځي هغه رښتینی وګڼي نو ایسا که یکذبو دروغجن یې ګڼي بالدینی د قیامت روز فذلک الذی پس دا هغه دی فذلک پس دا تن الذی هغه دی یدعو چې دکې ورکوي دکې دیتے ہیں دکې دینا مطلب
دپکیه یدعو دپکیه الیتیم یتیم دیګه کوي د خپل حق د غوښتونه یتیم چې خپل حق غواړي دی دیګه کوي دپ پکې چاره وته تر چا نو دوکي ورکی او دکی ورکی یتیمانان یعنی د یتیم مال هغه ته نه ورکی ولا يحض او نراته زي نور خلق على طعام المسكين په خوراک د غریبانو باندې ګور یو خدای په خپل د سړی وس کیږي او غریب د ډوړې ورکی یو دار په خپل وس نه کیږي تاسو په کتلې د خدمت فاونډیشن والا د جماعت اسلامي والا د تشریح دا ایدی والا یعنی کوم چې د فلاحي ادارو والے دي چې کوي په خپل باندې وس نه کیږي نو بل ته وي 3 روپۍ راک ال د غریب دی چاغلې و ته زکات راک چاغلې و ته د لنګر د پاره ورې راک چې په مدرسې کې د مدرسو محتممان دي پردي بچي و سره سبق وي نو خپل خو د محتمم وس نه کیږي خو ځان د موږ په شان دي وسې نه کیږي نو بس هغه د نور خلکو نه پیسې راغونډي په طالبانو باندې کوي نو دې ته وي تحزیز نو لا يحض نته دی خلق نور علی طعام المسکین په خوراک د غریبانو باندې یو خو یې داله چې اخرت کم خلق نه منی پای کی یو دا بد خوې پیدا کیږي چې څه چل کوي یدعو الیتیم یتیمانو سره څه کوي هغه دي کوي دویم خو په کې څه پیدا کیږي لا يحض علی طعام المسکین د مسکین د خوراک سره غم نه دریم خو په کې دا پیدا کیږي چې دا بیا په منځ کوي د خلکو په مخ کې هم غافل د مون نسي غافل فویل نو پستبادی شي دا ویلون ټکی ترجمه خلق کوي تبادی شي خیری او بعد خلک وي مفسرین چې را دا پر جهنم کې یو کندره دا غینم کند ویل نو که کند شي او که تباہی شي دواړه معنی ټیک دي پای ویلون پستبادی شي المصلین للمصلین یعنی المصلین تباہی دا للمصلین د پاره ده منځ کوونکو ګور کافر نه یادي چې په مسلمانانو کې کوم خلک منځ کوي وعن صلاتهم الذين اغمز كونكي هم جاغي عن صلاتهم دخل منذنا ساهون غافل لي کله چې هغه د من غافل د من غفلت څه د من غفلت یو دی ته وایي چې من نه کوي سره دام د من غفلت د مسلمان له کلمه ویل یو من نه کوي تاسو په هر کلی کې به بلا شي کوي الکه ته موږ کې تیر جمعې موږ نګوره فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون د من نسکی غفلت کوي نو غفلت یو معنی دا شو چې من نه کوي دا په غافل دویم دا چې غافل دي تم وي چې منځ کوي خو به احتیاط کوي دا غیغه حقوق نه ادا کوي زمونږ ټول مسلمانان چې دی وخت کم زمونږ د پښتانه منځونه کوي تاسو به کتلې ټک ټک بچ در کشکش دي ته وي د من غفلت منځ کوي خو د منځ حقوق نه ادا کوي دې تم غفلت وي چې منځ کوي د پاسه لک شاته منځ کوي د منځ غفلت دې تم وي چې منځ خو کوي خو د منځ د کولو په دوران کې د منځ د وخت خیال نه ساتي و بشي کومه ورګه لا وخت ته دې تم غفلت ورته وي نو صلات امساون د منځ غفلت دغه شان د منځ غفلت دی چې سړی جمعه ته خواته یې خو جمعه لنه وردی پکور کې یا د جماعت د مانځه ټیم شي دا دې روان شي خړ روان شي غر روان شي کوشي روان شي نو مان صلاتهم ساهون د من سکه غفلت کوي نو دا خیره څوک کوي دا الله تعالی په خپل کوي الله وی تبادشي او د الله د خیری سری کن فیکون الله چې کوم خبره وای شان هغه شوی ابي څه شوی کان یکونو چې کله اذا اراد ان يكون له ان يكون جشيدن فيكون اكار بیا شوی نو الله تعالی وی فویل فاستبادشي تبعید للمصلين د پاره د منځکون پس تبعید د پاره د منځکون الذين اغه منځکون کی هم جاغي عن صلاتهم د خپل منځونو نساهون غافل دا غفلت یو شکل الله تعالی په خپل ذکر کوي یو غفلت دا دی چې هم یراؤون چې دا د خلقو د لیدو په ټیم کې هو کوي سم کې نه مړه څنګه لری کړه الذين هم جاغي یراؤون رؤیت لیدو ته وي او ارا یری اراءت وي بل تخودل یراؤون بل تخودو د پر عمل مثلا پلار دې کور دې مونږ کې پلار دې نه بیان نه سکول کې د استاد را ټینګي وکمن نو کې بیان نه کور کې سو کی اجریالی نو بیا کې چې اجری نه لی بیان نه نو دې ته وي رؤیت ریا مطلب بل تر خودنی د پاره
نو هم یراؤون هغه نور خلقو ته راښودنې په ټیم همونځ کوي خو چې کله ځان لي بیا د الله د یاد دپاره دغه نه کوي مونځ نه کوي نو هم یراؤون مطلب د خلکو په مخ کې کوي خو ځان له بیا نه کوي نو په دې وجه باندې د مونځ نه غفلت د تباهۍ سبب ګرځېږي نو الذین فویل پس تباهي د للمصلین دپاره د مونځ کوونکو الذین هغه مونځ کوونکي هم چې هغوی عن صلاتهم د خپلو مونځونو نه ساهون غافل دي الذین هغه کسان درته یادوي هم یراؤون چې هغوی ریاکاري کوي او ویمنعون بل خوی پکې څه پیدا کېږي یعنې کوم سړی چې قیامت نه مني په هغې کې بل خوی دا پیدا کېږي چې دی مونځ اول کوي نه او چې کوي نو بیا یې ریاکاری مونځ کوي او آخري صفت سره ویمنعون او منع کوي د خلکو نه الماعون د نه منع کېدو څیزونه دا نه منع کېدو څیزونه دوه قسمه دي یو هغه دي چې زکات خو په ما فرض دی دا به زه خامخا ورکړم خو زه زکات نه ورکړم ټیک شوه عشر په ما د ما په ځمکه کې فرض دی په پیداوار کې خو زه عشر نه ورکړم نو دا د منع کولو څیز نه و خو د منع کوي دا هم دې مراد دی او دا هم دې مراد دی چې یو څیز ستا سره معمولي څیز دی د منع کولو نه دی خو ته د خلکو نه ورکولی نو دا هم شی دی معون دی مثلا ستا پین دی څوک یې درنه غواړي دستخط پې کوم څوک یې درنه غواړي یاره لږ لیکل پې کوم دغه شانې سمسۍ د په کلي کې خلک د نانو نه غواړي نو سمسۍ وله نه ورکوي مالګه ترې غواړي هغه نه ورکوي داسې څیز نه دی چې د ده پې کار روانېږي خو بیا په خلکو له نه ورکوي یا برس که په کور کې تبرګی دی بل سړی دا تبرګی لږ راکړه چې پې هډوکي وچوم نه ورکوي ورته سټکی دی نه ورکوي ورته ډانګې دی چې چېرته جوار پې وټکوي نه ورکوي ورته نو دې ته وایي ویمنعون الماعون دا قیامت چې نه مني په دې خلکو کې دا خوی پیدا کېږي چې دا د نه منع کولو څیز یو هغه څه کوي منع کوي یې اوس که د قیامت منلی لکه که د قیامت منلی په ده کې به دا خویونه نه وی د دې په دی به څه وی د دې په دی به دا وی چې ده به د یتیم پالله کوله څه به یې کولی د یتیم پالنه به یې کوله دویم چې غریب یې لیدی خپلې پیسې به یې په هغه لګولې دریم چې مونځ یې کولی په ځان له حالت کې هم د خلکو په مخ کې هم په خشوع په وضو په عاجزۍ په جمع باندې به خپل مونځ کولی غفلت به نه کولی او بل به دا کار کولی چې د خلکو په مخ کې به هم مونځ کولی او د خلکو نه علاوه په ځان له حالتونو کې د شپې په تیارۍ کې به هم ځان له ټول خلک وده والناس نیام او د به مونځ ته ولاړو تهجد به یې کول دا خوی به پکې او چې څه ورسره وی که نه چې زه د اوس نه څه وی چې د خلکو سره تعاون کولی دا په څه نیته دا په دې نیته چې الله تعالی به د دې بدل مال په آخرت کې راکوي نو چې دا وړې وړې خبرې راجمع شي لږې 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 نو ډېری ته جوړ شي دا د شګو ډېری د څه نه جوړېږي دا د یوې یوې شګې نه جوړېږي دا غر د څه نه جوړ شوي دا د وړوکي وړوکي کاڼي نه جوړ شوي لو صحبت غیر جوړ کړی نو چې دا وړې وړې نیکۍ راجمع شي نو دا قطره قطره مل کر دریا بناتا ہے وایي که په خبره باندې نو په دې بنیاد زمونږ دپاره ور پکې څه سبق راغی زمونږ دپاره پکې دا راغی چې په آخرت باندې څومره ایمان د سړي کمزوری دقو نه به د انسان د نیکو نه صحیح لري لکه چې د آخرت عقیده د چا څومره کمزوري امره به دا سړی د نیکو د کارونو نه صحیح لري دویمه دا چې الله تعالی مونږ له کوم نعمتونه راکړي د دې آیت صورت نه مونږ ته دا معلوم شو چې الله مونږ له څه راکړي نو دا مونږ چېرته یوانې د ځان ونه ګڼو بلکې په دې کې مونږ د نور انسانیت حق پکې وګڼو او نور خلک هم د ځان سره شریک کړو په دې کې او بله دا چې کوم غریبانان دي زمونږ په کلو کې زمونږ په چم کې زمونږ په کورونو کې نو چې د هغوی دپاره د همدردۍ جذبه وساتو د هغوی د ښه تباه کولو د خرابولو جذبه ونه ساتو او څلورمه خبره چې دا معلومه شوه چې د مونځ په حوالې د هر قسمه غفلت نه ځان وساتو د نه کولو نه هم ځان بچ کړو د بېکاره کولو نه هم ځان بچ کړو د بېجمې کولو نه هم ځان بچ کړو ورنه که د مونځ په غفلت کې پرېوتو نو زموږ دپاره به صحیح تباهي به وي او پنځم نمبر دا خبره دې سبق نه مونږ ته یاده شوه چې د خلکو په مخ کې نیکي کې او د الله په مخ کې نه کې دا ډولې نیکي نه ده نو الله یې بیا نه قبلوي الله یې بیا نه قبلوي او دقې ته بیا ریاکاري ورته وایي او رسول الله علیه السلام فرمایي دا هم د شرک په شکلونو کې یو شکل دی الریاء دا شرک دا الاشراک بالله دا شرک دا د الله سره شرک کول دي د الله سره شریک جوړول دا د نننۍ ورځې سبق شو انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین